أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. سورة بقرہ دویم سپارہ 204 نمبر آیات. دے نمخ کے آیاتونو کی دا حج پا موقع باندے دا دو قسم خلق دعا ذکر شوی دا کہ بعض خلق داسیو وی خدای دنیا کی دنیا راکا دا آخرت سوالے نکو ما لہو فی الآخرت من خلاق آخرت کے برخہ نشتا. اور دویم قسم خلق داسیو چی اگوی دنیا او آخرت دوارا دا اللہ نغشتر دنیا کم خیر خیر گڑا او آخرت کم خیر خیر گڑا. دے آیاتونو کے ہم دا سے دو قسم خلق بیانی گی. یو پا اغی کے دا سے خلق کو چی دا پیغمبر علیہ السلام دا خیر و برکت مجلس کے بناستو اور دا خیر و برکت پا مجلس کے دا ناست پا موقع دنیای جن دا قیدو پا بارکی دا پیغمبر علیہ السلام سر بے دیر خیر و مزیدار خبری کولی اور پا منافقانہ انداز کے قسمون بے خورل کہ زمن پزڑ کے اخلاص دے محبت دے. حقیقت دار چې د دغه خلکو پزړه کې د اسلام سره محبت نو بلکې د مسلمانانو سره هر وخت د جنگ اراده دی. مسلمانانو ته د نقصان کولو رسول اراده دی. نو مخامخ به پیغمبر علیہ السلام ته زار شم قربان شم چې تا نه وینم وخت نه تېرېږي را باندې او پتا عاشق ما او دا مسلمانان مې ډېر خوښ دي. خو چې د پیغمبر علیہ السلام د مجلس نه به پاڅېده بل طرف ته بلاړه نو د ده ټول کوشش به په دې ځمکه کې د فساد خورولو دپاره د مسلمانانو فصلونه به یې تباه کولي د دوی څاروي به یې هلاکول او د غرور او د تکبر حال یې دا و چې کله به ده ته چا ووایي چې د الله نه ویرېږه دا د ګناه کارونه مه کوه نو دی به غرور او تکبر کې راغی وایي دا زه یو ځوان یم چې داسې کوم بل څوک داسې کولی شي. نو داسې انسان دپاره دوزخ کافي دی. نو دا آیاتونه د یو خاص منافق سړي په باره کې نازل شوي
اخنس ابن شریق نومیو، ډېر فصاحت او بلاغت سره او ډېر په چالاکۍ باندې به خبرې کولې. د پیغمبر علیه السلام مجلس کې چې به حاضر شو قسمونه به یې خوړل، د اسلام دعوه به یې کوله. وی زما په زړه کې د محمد صلی الله علیه وسلم سره بې انتها محبت دی، مسلمانانو سره مې ډېره مینه ده. او په دنیایي کارونو کې به د خپلې ژبې په زور ډېر ناشنا انداز سره اظهار خیال کو. پیغمبر علیه السلام ته به هم د ډېرې چالاکۍ او د ژبې د صفایۍ په وجه د ده دا خبرې ښې لګېدې. خو دا اخنس ابن شریق د مزاج په بنیاد باندې ډېر سخت فسادي جګړالو، د مسلمانانو خلاف په هره موقع کې ده د نقصان رسولو کمی کړې نه دی، هر وخت یې ډېر نقصان رسوه. د مسلمانانو څاروي چې به یې ولیدل هغه یې په توره په خپو ووال، شل به یې کړل، سپۍ به یې ترې پرې کړې. د مسلمانانو فصل باندې به یې اور ولګو. که چا به ورته د الله نه ویرېږه دا کار مه کوه، نو په غرور کې به راغی. دا زه یو ځوان یم چې دا کار کولی شم، بل څوک داسې کولی شي د ګناه په کار به یې فخر کو. دا فسادي سړی. ومن الناس من يعجبك قوله، بعد د خلکو نه هغه خلک دي يعجبك قوله چې په تعجب کې اچي تا لره قول د ده وینا ده د خوښۍ ته د ده وینا ستا خوښېږي فی الحیات الدنیا، د دنیا په زندګۍ کې. ویشهد الله، دی ګواه کوي الله لره علی ما فی قلبه، په هغې خبرو چې د ده په زړه کې دي. وی الله ګواه دی چې زما په زړه کې تا سره مینه محبت دی، مؤمنانو سره مینه محبت دی. وهو علد الخصام، او دی ډېر سخت جګړالو دی. واذا تولى، هر کله چې ستا د مجلس نه دی وګرځېږي بل طرف ته لاړ شي، سعى فی الارض، نو دی کوشش کوي په ځمکه کې، لیفسد فیها، چې فساد وکړي په دې ځمکه کې. ویهلک الحرث والنسل، دی هلاک کړي الحرث والنسل، فصلونه او حیوانات. والله لا يحب الفساد، الله نه خوښوي، محبت نه کوي د فساد سره او د فسادي سره. دا یو تفسیر شو. او دویم تفسیر یې داسې دی، واذا تولى، هر کله چې دی حاکم او والی جوړ شي، دا منافق سړی دی والی جوړ شي، د ملک حاکم جوړ شي، نو بیا په ځمکه کې د فساد کوشش کوي، فصلونه او نسلونه هلاکوي، قسمه قسم ظلمونه کوي. وإذا تولى في الأرض، چې کله دا بدبخت کافر منافق دی والی د ملک جوړ شي، د قوم جوړ شي، حاکم جوړ شي، نو بیا دی فساد کوي په ځمکه کې، د مسلمانانو فصل خرابوي، د مسلمانانو آینده نسل خرابوي، قسمه قسم ظلمونه او فسادونه کوي. نو په دې معنا سره د آیات مطلب دا جوړیږي چې بعضې د خلکو نه داسې دي چې هغوی د دنیا د ژوند په هکله کې خبرې کوي، نو د ظاهري چالاکۍ او د زړه په خبرو باندې د قسمونو خوړلو په وجه به تا ته ښې او مزېدارې ښکاره کېږي، د دروغ وعدې به درسره کوي، د دروغ وعدې دا به درته د حقیقت په رنګ کې پیش کوي، خو دې په حقیقت کې د مسلمانانو مخالف دی. که څه حکومتي عهده ورته میلو شي، نو مسلمانانو ته د فیدې رسولو په ځای د دغې عهدې په وجه نقصان او فساد رسوي، او د خپلو ظالمانه او جابرانه عملیاتو او کاروایو په وجه باندې په ځمکه کې فسادونه کوي، د خلکو فصلونه او نسلونه تباه کوي.
که ورته د خدای نه ویریږه نو د حکومت په زور د خپل قوت په زور نورم په غرور کې راشي او نورم زیاتې کوي. یعنې داسې بدبخته که حاکم شي ملک ته نقصان رسي، قوم ته نقصان رسي، اسلام ته نقصان رسي، داسې خلک د خدای نه حاکمان دي. د بې حیایۍ کارونه په ملک کې شروع کړي چې داسې خلک حاکمان شي په دې ملک کې بې حیایي شروع کړي، غیر اسلامي کارونه د هغې د زیاتولو کوشش کوي، اسلامي کارونو باندې پابندي لګول کوي او په داسې رنګ کې پیش کوي وایي زه د قوم او د ملک او د وطن او د مسلمانۍ خیرخوا یم. ومن الناس من يعجبك بعض د خلکو نه هغه دي يعجبك قوله چې د هغه خبرې ستا خوښېږي په چالاکۍ دوکه کوي دي فی الحیات الدنیا د دنیا په زندګۍ کې ویشهد الله دی ګواه کوي الله لره علی ما په هغې خبرو باندې فی قلبه چې د ده په زړه کې دي وی الله ګواه دی ستا سره مې محبت دی ستا صحابو سره مې محبت دی الله مې خوښ دی د الله حکمونه مې خوښ دي حقیقت دا دی چې زړه کې خوښ نه دي وهو علد الخصام او دا سخت جګړالو دي واذا تولى هر کله چې ډېر ستا د مجلس نه بهر وګرځي سعى فی الارض دې کوشش کوي په ځمکه کې لیفسد فیها چې فساد وکړي په دې ځمکه کې ویهلک الحرث والنسل دې هلاکوي الحرث والنسل فصلونه تباه کوي او نسل تباه کوي حیوانات هم تباه کوي واذا تولى هر کله چې د ملک والی او سربراه جوړ شي سعى فی الارض لیفسد فیها کوشش کوي چې په دې ملک کې فساد جوړ کړي ویهلک الحرث والنسل او دې هلاکي او تباه کوي بربادي الحرث والنسل دې فصلونه هم تباه کوي او نسل د مسلمانانو هم تباه کوي. خلک بے حیا کی د مسلمانۍ خلاف کارونه کوي نو دې فسادي دي والله لا يحب الفساد الله نه خوښوي فساد لره نه فساد خوښ دی او نه فسادي خوښ دی. واذا قيل له اتق الله هر کله چې د توویل شي د الله نه ویریږه اخذته العزة بالاسم ونیسي د لره غرور او تکبر په ګناه سره فحسبه جهنم نو در پاره جهنم کافي دی ولبئس المهاد او ډېره بده بچونه ده ده. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله دې آیات کې د یو مؤمن او مخلص حال بیانېږي. مخکې آیات کې د منافق حال بیان شو اوس دې آیات کې د یو مؤمن مخلص حال بیانېږي چې هغه د الله د رضا لپاره خپل جان مال خرچ کوي او الله رضا کوي. صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ دا آیات داغه په شان کې نازل شوی دی. د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کو په لاره کې قریشي کافرانو یو ډله مخې ته رالو دې ایثار کو چې هجرت ونه کې دې د خپل سورلۍ نه راکوز شو او د سره په تیر کش کې غشي و غشي به یو بوجګۍ کې اچولی و اوږې ته به یې ځوړند کړي و لینده به ورسره و سړی به روان و لکه اوس وخت کې چې جاجر یې ډکې کړي وي او پټۍ هم ډکه یو وسله ورسره وي. هغه زمانه کې دا وسله وه چې په لینده به یې غشي ویشتل توره به ورسره وه نیزه به ورسره وه په دې بوجګۍ کې به یې غشي اچولي و دغه بوجګۍ ته تیر کش وایي. هغه غشي یې راویستل او د قریشي کافرانو ته یې وښول
وی دې غشو ته وګورئ تاسو ته ښه پته لګي چې زه په غشو ویشتو کې ښه مهارت لرم تیرانداز یم نو زما تیراندازي تاسو ته معلومه ده او چې په چا ګزار کوم نو ښه پوهېږئ چې ګورې ما نه سړی بچ کېږي نه اوسه پورې چې کله مې ګزار کړی دی ما نه څوک بچ شوي نه دي نو په الله قسم خورما چې تر څو پورې زما په تیر کش کې یو غشی هم موجود وي نو تاسو ما ته رارسېدی نه شئ او چې کله غشي ختم شي نو تر څو چې ما کې ساه وي نو په توره به در سره مقابله کومه نو د دې نه پس بیا تاسو چې څه کول غواړئ هغه وکړئ او که مال غواړئ نو په مکه کې درته زه د خپل مال پته در کوم چې فلاني ځای کې زما مال پروت دی لاړ شئ ځان لی راوالئ ما پرېږدی چې زه مدینې منورې ته لاړ شم هجرت وکړم وایي قریشي کافرانو چې دا خبره واورېده نو پوه شي چې د ده د غشو نه خو بچ کېدل ممکن نه دي په غشو به م سوري سوري کي خو دا پته راته ښیه مال دې کوم ځای کې پروت دی چې هغوی پسې لاړ شو ته زه خپل کار کوه نو ته ورته په مکه مکرمه کې خپل مال پته وښوده چې فلاني ځای کې مال دی دومره دی بس هغه ځان له واخلې ستاسو شو صهیب رومي مدینې منورې ته ورسېده او پیغمبر علیه السلام ته واقعه بیان کړله وی پیغمبر علیه السلام دو ځله وفرمایل ربح البیع ابا یحیی ربح البیع ابا یحیی اے ابو یحیی ستا په دې بیپار کې ګټه دې وکړله ستا دا بیپار د ګټې دی ستا بیپار د ګټې دی ګټه دې وکړه مال دې ورکه او ځان دې ترې واخیسته او مال راورسېدې الله رضا دپاره تا ګټه وکړه بعض مفسرینو د نورو صحابه کرامو واقعات هم د آیات شان نزول کې بیان کړي دي په دې کې څه منافات نشته آیات ټولو ته ور شامل دي ومن الناس من یشری دا یشری لفظ یو معنی دا ده چې یبیعو د یشری معنی په یبیعو سره کېږي یعنی بعض خلک خپل ځانونه په خدای پاک باندې خرڅوي بعض خلک په الله خپل ځان خرڅوي یبیعو معنی شده او دویم قول دا دی چې یشری په معنا د یشتری دی یعنی ځان اخلي بعض خلک نیک اعمال کوي ځانونه اخلي یعنی د خطراتو نه د خطرناکو څیزونو نه خپل ځان بچ کوي نو یشری نه د یبیع معنا مراد د دې قول له ترجیح ده بعض خلک خپل ځانونه خرڅ کي په الله او د دې تایید بل آیات کې الله کړی دی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ان الله اشترى بشك الله پاک په بیا اغشتي دي من المؤمنين انفسهم د مؤمنانو نه د مؤمنانو ځانونه واموالهم او داوی مالونه بان لهم الجنه په دیوان دی چې الله به دوی له په بدل کې جنت ورکوي د مؤمن مال جان دا سودا شوله دا مبیعه ده او د دې ګاټ اغشتونکي څوک دی الله آیات ته لږ فکر وکړه یو عربی کې یو ثمن دی او بل مبیعه ده پښتو کې یو سودا ده بلې قیمت دی نو دا سودا مقصدي وي که دا قیمت مقصدي وي ګاټ چې سودا کوي نو دا سودا نه دی ګاټ مقصدي ده که دا پیسې مقصدي دي دا سودا یې مقصد دی لکه یو سړی د ځان له په 1500 روپۍ
جوړه جامې اخلي جیب کې 1500 روپۍ دي دا 1500 روپۍ مقصد نه دی او دا جوړه جامې دا مقصد دی نو دغه مقصد ته رسېدو دپاره دا 1500 روپۍ دا وسیله ده په دې 1500 روپۍ دې ځان له دغه جوړه جامه مقصد پوره کوي نو دا پیسې مقصد نه دی او دا جوړه جامې مقصد دی اوس دې سودا ته خیال وکړه مومن خپل جان او مال خرچ کوي پچا پا اللہ او اللہ خریدار دے اللہ ایتے اخلی نو سودا مبیعہ دا دا مومن مال او جان لے نو دا مال او جان دا سودا دا مبیعہ دا دا اللہ مقصد دے او دا جنت چرے نو دا غیر قیمت دے نو دا اللہ پلیز باندې جنت مقصد نه دی دا مومن مال او جان مقصد دی یعنی دا جنت نا دا مومن مال جان ډیر قیمتی او مقصدی دی اوس دا یو سودا او دا یو مبیعه اهمیت پس معلومیږي یو سودا په بازار کې داسې چې عام خلک یې اخلي دا هغې دومره اهمیت نشته او یو سودا په بازار کې داسې ده چې وزیران او گورنران او صدران یې اخلي عام خلک یې نشي اخیستی چې ګاټ یې اوچت کړی وي هغه سودا هم اوچته وي نو د مؤمن مال جان داسې شی دی چې د دې ګاټ الله دی نو د مؤمن مال جان ډېر اهمیت لري ګاټ یې الله دی خریدار یې الله دی نو مومن مال او جان پا اللہ خرچ کو او پا بدل کے والا اللہ جنت ورکی اس دا یو دکاندار جو دا غنا یو بندہ سودا اکرلا او پیسے والا ورکللی او تے دا سودا زان ترکیگ دا بازار کے نور سودا کوما واپس تا لرازم دا سودا بدرنا بیا واخلما پیسے والا او سوخل امانت ځان سره کېره زه راځم اوس دا ګاټ لاړو نور بازار کې سودا وکړو دې دکاندار له راغی او ته یې ما دغه خپله سودا را چې ما تا نه اخېستې پیسې مې درکړي دې ورسره ټال مټول کوي اخوا دې خوا کوي نو دا دکاندار زیاتې نه کوي ظلم نه کوي ولې نه اوس الله پاک سودا وکړه د مؤمن نه مال او جان یې په بیه واخېسته خو دې مؤمن ته یې ورکړه تا سره دي چې کله پکار شي بیا بیا د نه وغواړم نو چې د جهاد مقرر شي او الله مؤمن ته وایي چې مؤمنه ستا مال او جان ما په بیه اخېستي دي ته زما د رضا لپاره پیش کړه دې خوا دې خوا کوي نه جهاد نه کومه نو دا مؤمن زیاتې نه کوي ظلم نه کوي مال جان دې په الله خرچ کړي دي مقرر او ته یې نه ورکوې نو دا زیاتې دي چې الله د جهاد حکم وکړي او ته جهاد له نه دي نو من الناس من یشری نفسه بعض خلق اغلی یشری نفسه چې ځان یې خرچ کړی دی په الله پاک باندې ومن الناس من یشری نفسه بعض خلق اغلی یشری نفسه چې دی خرچ کوي خپل ځان خپل نفس ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب کولو د رضامندۍ د الله والله رؤوف بالعباد اللہ پاک مہربان علی پخپلو بندیانو باندی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو داخل شیطان پا اسلام کے کافہ ٹول پا اسلام کے داخل شاہ ادخلوا فی السلم کافہ دا سلم او سلم دو معنو دا پارا استعمالی یو دا صلح دا پارا او بل دا اسلام دا پارا دے دے کہ مراد تین اسلام دے ادخلوا فی السلم داخل سے پا اسلام کی کافہ
ټول داخل شي. نو دا کافا په معنا د جمیعا دی. په ترکیب کې دا حال واقع شوی دی. دا کافتن حال دی. نو د څه نه حال دی؟ ادخلوا په دې کې چې کوم ضمیر دی دا د هغې نه حال دی. او دویم دا حال دی د اسلام نه، د سلم نه حال دی. نو که دا د ادخلو د ضمیر نه حال شي نو بیا ترجمه دا شوله چې پوره پوره په اسلام کې داخل شي. ادخلو تاسو داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافه د سر نه تر پښو پورې ټول په اسلام کې داخل شئ. ادخلوا فی السلم کافه داخل شئ تاسو په اسلام کې کافه د سر نه واله تر پښو پورې، سر، خپې، لاسونه، سترګې، غوږونه، دل، دماغ ټول په اسلام کې داخل شئ. داسې نه چې لاس خپې خو اسلامي احکام په ځای راوړي خو دل و دماغ دې په اسلامي احکامو مطمئن نه دی. داسې نه. او داسې هم نه چې دل و دماغ دې په اسلام باندې مطمئن دي خو لاس او خپې او اندامونه د اسلام نه غیر په نورو کارونو کې لګیا دي. یہ مسلمان پزړه مسلمان په دماغو مسلمان خو د سر نه خپو پورې ټول شکل دی د یهودو جوړ کړی دی، د نصاراو دی جوړ کړی دی. داسې مه کېږه. څنګه چې دل و دماغ دی په اسلام کې داخل دی، د سر نه خپو پورې ټول بدن، شکل، شباهت، لباس، اخلاق، عادات ټول د اسلام جوړ کا. یہ مسلمان اور شکل د بل چا دی جوړ دی. پاکستان چې ازادېده دغه ورځو کې فسادات شروع، ځای په ځای فسادونه. ریل ګاډي چې به راورسېده نو خلک به ولاړ وو، سورلی به یې راکوزې کړه او پرې راباندې به یې کړه، ټول به یې قتل کړل. چېرته به هندوانو فساد کو، چېرته مسلمانانو به بدل اخیسته فساد به یې کو. فسادات شروع. ریلوے اسټیشن باندې خلک اوالي شو، څه مړه شو، څه زخمیان شو. هندوان راغلل، هندو به یې پکې کتل، هغه به یې پورته کو. مسلمانان به راغله، هغې به پکې مسلمان مړی پورته کو. یو سړی هندوان راغلل را پورته کو یې مړو. یو زخمی کس و، هغه چې وکتل چې هندوان یې پورته کړي نو اواز یې ورکړ، ویې دغه مړی د هندوانو نه دی، داسې مسلمانان واخلئ. وی خلکو ورته چې ته خو زخمی حالت کې او دا سړی مړ دی، دې خو د هندوانو په شانتې ښکاري، نو ته څنګه وایې چې د هندوانو له مور کې دا مسلمان دی؟ وی په لاره کې په سفر کې ما واورېدل چې دته چا وایي چې عبدالغفور، نو یې ده ورته په هغې آواز کړی دی، د نوم عبدالغفور دی، نو دا مسلمان دی. نو که دې زخمي ال نه وی ویلی نو و عبدالغفور خو هندوانو به ورته سوځولی به و، ځکه شکل یې د هندوانو په شانتې و. نو چې مسلمان ګیره برید خریلي وي او نور شکل د نور خلکو په شانتې وي او دې مړ شو، نو څوک به ال وایي چې دا مسلمان دی؟ نو لږ شکل خو د مسلمان جوړ کا. په قیامت کې چې ته خپل پیغمبر سره مخامخ شي او ته ورته وایې زه ستا امتي یم، هغه تا ته وایي چې ته په څه زما امتي یې؟ په دنیا کې خو زه شناختي کارت ورته وښیه، نو په آخرت کې خو شناختي کارت نه، شناختي چهره معلومیږي. نو ستا شناختي چهره د مسلمان ده چې ته ورته یې زه مسلمان یم. په څه مسلمان یې؟ نو تا ته اسلام کومه طریقه ښوولې ده؟ لباس د کافرو، شکل د کافرو او زړه کې دننه مسلمان.
نو ادخلوا فی السلم کافہ داخل شا پا اسلام کی دا سر نخ پو پورے دل و دماغ دے پا اسلام کی داخل نو لا سوق پی سرگے وگونا خیالات اخلاق عادات طول بدی دا اسلام وی اور دویم معنی دا شلا ادخلوا فی السلم کافہ داخل شیطا سو پا اسلام کے پا دا سے اسلام کی چھ طول اسلام وی دا سے نچی نیم اسلام مانے و نیم اسلام نمانے دا اسلام با ٹول پا ٹول پورا قبل ہے مکمل اسلام کے داخل شاہ دا سنا چلے اسلام سا حکمو نہ منے اور سا نہ منے نو اسلام مکمل ضابط حیات تے پا قرآن و پا حدیث بانے ثابت تے قرآن کے حدیث کے لئے اسلام بیان شتا نو عقائد سر تعلق دے عبادات سر تعلق دے معاملات سر تعلق دے حکومت سر تعلق دے سیاست سر تعلق دے تجارت سر تعلق دے کارخانہ دارے سر تعلق دے مزدورے سر تعلق دے فا اسلام کے دا طول شعبے اشتا میں نے اسلام ہر شعبہ منا نو دا سے نا کہ اسلام دیتا ہوئی کہ جماعت تراشا و بانگو وایا و قامت کو منذ کو بس لار شبت دقا مسلمانی را جواز دا مسلمانی ندا کہ بازار تلار سی دکانداری کے نو دا دکاندارے اسلامی قیدے زکا پاگئی دکانداریو کا کہ سرکاری ملازم ہے نو پس دفتر کے پا کارخانہ کے پا اسلامی طریقہ بانے خپل ڈیوٹی پورا کا کہ زمینداری کے نو پا اسلامی طریقہ زمینداریو کا دا جن پا ہر لڑکی اسلامی طریقے دے اگا استعمال کرا والا یواز دانا کی جماعت تلار شا جماعت نو واپس لار شا نو دیر خلق زان دیندار گنی و پا معاملاتو کے بیا دینداری پا کلوی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو داخل شیطا سو پا اسلام کے نو پا طول اسلام کے داخل شے اور دا سر نقبو پورے طول پا اسلام کے داخل شے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ تابداری مکوے دا قدمونو دا شیطان دا شیطان پا نقش قدم بانے مزا انہو لکم عدو مبین بے شک دا شیطان ساسو دا پارخکار دشمن میں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پس کچر تاسو اخوے گے فَإِن زَلَلْتُم پس کچر تاسو اخوے دلے من بعد ما جاءتكم البينات رسل دین چراشی تاسو تواضح دلائل فعلموا پس پوشے تاسو ان اللہ عزیز حکیم کہ اللہ پاک دیر زبردست و حکیم حکمت والا دے اللہ زورور دے زبردست دے تاتے واضح دلائل والی گلی دی نو دا دینا پس خطا کے گا ما خوے گا ما اللہ با سزا در کی خوزا کم خلق کہ دا واضح دلائل نا پس پککل اربان روان دی نو دوی صرف دا دے خبر انتظار کی کہ اللہ او فرشتے دا عذاب دا پارتی دا حاضر شدی دا سزا ورکی او طول قصے ختم کی هل ينظرون دوی انتظار نکی واضح دلائل نپس حق نمانی دوی سچل کی دوی انتظار نکی الا ان یأتیهم اللہ مگر دا دے خبر چی راشی دوی تا اللہ پاک فی ظلل من الغمام پسور دا اوریزو کی والملائکتو فرشتی مرتراشی وقضی الامر کار دا دوی فیصل کریشی اللہ او فرشتے دا اوریدو پسورو کے راشی دا دے خبر سے مطلب دے دا آیات دا متشابہات ندے
متشابهات لفظی مانا خو من اکو د سوری د اوریځو سوری دی هغې کې راشي اوس د دې نه پس د دې حقیقت څه دی د دې اوریځو او د دې سورو نو د دې په حقیقت الله پوهېږي په دې باندې ایمان واجب دی او انکار ته نه کفر دی خو کیفیت یې نامعلوم دی او سوال کول چې دا کیفیت یې راته وښیه نو سوال ته نه بدعت دی ایمان ته واجب دی هر ځای کې متشابهات چې راشي د هغې دا مسله شوله چې ایمان په واجب دی انکار ته نه کفر دی کیفیت یې نامعلوم دی او سوال ته نه بدعت دی د دې حقیقت به په قیامت کې الله پاک بالکل واضحه کي هر څوک به پې پوهېږي خو په دنیا کې پې څوک پوهېږي نه نو د قیامت په ورځ باندې دا حقیقت به الله پاک هر چا ته وښیي چې د عذاب ورکولو دپاره به فرشتې حاضرې شي الله پخپله اوس د دې کیفیت او حقیقت معلومول د انسان د عقل نه بالاتر دی نو ځکه په شریعت په دې پابندي لګوله چې ته پې پوهېږې نه نو دا کیفیت مه معلوموه هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا ان یأتیهم الله مگر د دې خبرې چې راشي دوی ته الله پاک فی ظلل من الغمام پسور د اوریدو کې والملائکتو او فرشتې هم راشي وقضی الامر کار د دوی فیصله کړي شي والى الله ترجع الامور او خاص الله پاک طرف ته ترجع الامور ټول کارونه به واپس کیږي بیا به الله پاک فیصله وکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين